کې مسافر رنګونه کړو استاد یې وډمه خزه ده بیت الله شریف ته راغلی ده جی حرمینو ته راغلی ده د ګډاګانو دپاره تاسو به په دا میډیا باندې کتلي استاد یې یو زنانه بربنډه ښځه دلته بیت الله شریف ته راغلی ده او دلته ګډېږي او دا مسلمانان مسافر پې پیسې وړي زما محترمو او په داسې ځمکه باندې ګډېږي چې هغې ځمکې په باره کې زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې لا اقسمو بهذا البلد زما دې قسم په دا خاریه باندې او داسې خاریه نه ده زما محترمو حرمین داسې خاریه نه ده چې زما رب په هغې باندې قسم خوړلی بلکې حرمین داسې ځمکه ده چې په دا ځمکه باندې محمد رسول الله پیدا شوی دی او بله خبره وکړم په دا ځمکه کې نبی علیه صلات وسلام مبارک دفن هم دی بله خبره وکړم په دا ځمکه کې زما رب قرآن هم نازل کړی دی قرآن او په داسې ښځه باندې لعنت ویم چې هغه بربنډې ښځې داسې پاکو ځایونو ته تللي دي زه تاسو ته یو جمله ویم قسم دی دا د دې ځمکې بې عزتي نه ده ای مسافرو زما اواز تاسو ته رسېږي ای مسافرو د الله نه ویرېږئ دا یوازې د دا ځمکې بې عزتي نه ده دا زما د پیغمبر بې عزتي ده که ته پوهېږې چې ته ورځې په دا فاحشې ښځې باندې په دا بربنډې ښځې باندې پیسې وړې دا یوازې د دا ځمکې بې عزتي نه ده دا زما د پیغمبر بې عزتي نه ده که ته پوهېږې دا د دې قرآن بیزتیم ده که ته په دې باندې پوهېږي چې په دغه ځمکه قرآن نازل دی زما محترم او هغه بربنډه ښځه تللې ده په هغه سرزمین باندې ګډېږي او دا مسلمان او مسافر ونه راغلي ای مسافرو تاسو ته وایم ستا په کور کې خور نشته ستا په کور کې لور نشته ستا په کور کې مور نشته چې ته راځې په دې بربنډې ښځې باندې پیسې وړې او که پیسې هم پرې نه وړې هسې تماشې له راځې نو ټیکټ دپاره خو پیسې ورکړې او دې بربنډې ښځې ته ته ناست زه وایم قسم دی د برق تا نه هېر دی زه وایم قسم دی د الله نه ته ولې نه یېرېږې زما محترمو او دغه ښځو ته وایم قسم دی په دا معاشره کې وګوره مولا طالب ته مونږ ډېر بد یو جي کنځلې ډېرې زیاتې کوو علمو ته کنځلې کېږي مدرسې ټارګېټ کېږي جوماتونه ټارګېټ کېږي لیکن داسې ښځې زموږ ستا په معاشره کې وګوره چې هغه بربنډې ښځې په میډیا باندې زموږ ستا ایمانونه خراب کړل په میډیا باندې وجودونه بربنډ کړي دي هغې خویندو میندو ته هم زما دا دغه دی دا نصیحت دی قسم دی چې دا جسم تا دنیا کې د غیر محرم ته ښکاره کړ زما رب اعلان وفرمایي چې د دا جسم نه به بیا تا ته تکلیف وي په قبر کې ځکه دې کندې ته به نه راځې که دا جسم دې پټ په دنیا کې وساته نو زه به ستا جسم پټ د لړمانانو د عذاب نه پټ وساتم او که دا جسم دې دنیا ته ښکاره کړ زما رب وایي دا جسم به ستا دپاره د نشانې او د عبرت سبب وګرځم په دنیا کې زما محترم خو زه په دې باندې لعنت نه ویم زه په لعنت هغه مسافر او هغه مسلمانانو باندې ویم کوم مسلمانان چې دې له لایک ورکوي کوم مسلمانان چې دا ویډیو شیر کوي کوم مسلمانان چې دې ته ناست دي کوم مسلمانان چې دا پروموټ کوي زه لعنت په داسې خلکو باندې ویم قسم دې ستا خور مور نشته په کور کې داسې عجیبه قانون دی او دا خلک مونږ سپورټ کوو ورسه ته د هغې پالور وګوره په ملیونو کې د هغې پالور دي مونږ وایو یاره چې زه ته نفرت کوم لیکن که ځان نه شم نو هغې ویډیوګانې بیا زه ګورم قسم افغانستان والا خلک مونږ له چیلنجونه راکوي مړه وي ستاسو دا پاکستان دی چې ستاسو د ملک مسلمانانو پښتنې بربنډې ښځې بیت الله ته روانې دي تاسو له شرم پکار دی مړه مونږ له شرم پکار دی دا په حقیقت کې سره خبره ده زما محترم او که مونږ پوهېږو ما وی قرآن کې الله فرمایي لا اقسم بهذا البلد زما د قسم په دا خاریه کې چې قرآن نازل دی زما د قسم په دا حرمینو کې چې زما پیغمبر محمد رسول الله پکې سترګې غړولې دي او ولادت شوی دی او محمد رسول الله په دغه سرزمین کې پروت دی زما ځکه قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي قرآن کې الله فرمایي چې تاسو حرمینو ته لاړ شئ نو تاسو به اوچتې خبرې نه کوئ ځکه محمد رسول الله تشریف فرمایي چې ته به بېادبۍ کې رانیسي او تاسو ته مسلمانانو مونږ وایو هلکه قرآن کې الله فرمایي اوچتې خبرې مه کوه او ته راځې ډوبې بوځې حرمینو ته زما محترم مونږ له شرم پکار دی که نه د لعنت خبره ده زمونږ غیرت مړ شوی دی زما محترم ورنه انګریزانو یهودو ته پته ده چې دا د امت محمدیه دا د محمد رسول الله امت بې غیرته شوی دی ورته پته ده زما محترم خفه کېږئ مه زما الفاظ سخت دي او که زه هلکه که یو ملا تاسو ته په منبر باندې د حج د روزې د نماز فضایل وي خلک اوهو دا چې ډېر ښکلی مولوي صاحب دی چې ډېرې پستې خبرې وکړي دي خو که یو مولوي صاحب تاسو ته په منبر باندې حقیقت ښکاره کړ نو مونږ بیا یاره چې دا گمراه شوی دی جی په منبر باندې جی ګډې وډې وایي مونږ وایو گمراه شوی دی بیا څوک وایي دا بریلی دی څوک وایي پنجپیري دی څوک وایي اهل حدیث دی څوک وایي دیوبندي دی هلته حق یې ویلی دي که نه ستا حق یې ښکاره کړه چې ته په مرجرخانه کې د اجراګانو سره پروت
تا حقیقت یې ښکاره که زما محترمو بیا ته پې د ګمراه باندې فتوا لګې که نه یاره جي دا ملا چې کوم دی لږ سرتیزه دی جي دا جي د خدای په قهر اخته دی دا د خدای په قهر اخته نه تا ته آینه ښکاره که زما محترم تا ته آینه ښکاره که چې وګوره ستا په وجود باندې څومره ګرد او غبار پروت دی وګوره نو آینه ته به ته کنځلې کې آینې پسې به ته کاڼې رالې چې وولې شیشې سره څوک دا کار کوي زما محترم نو د حق پرست مولا لوی دغه دی چې تا ته د آینې غوندې خپل ایمان ښکاره کړي چې ایمان وګوره دا زمونږ ستاسو ایمان دی دا اول خپل ځان ته نصیحت کوم زما محترمو بیا په بعد کې تاسو ته دا خبره کوم سلام